د واده په شپه باندې ناوې خپل خاوند بې دردۍ سره ووژلو. اخر ولې راځئ مینهوال چې دا واقعه په کوم ځای کې شوې او دغه ښځه عزتمنه اوس پولیسو ګرفتار کړې ده. پولیسو سره د څه د وجې نه د واده په شپه باندې خپل خاوند وژلو. ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره نن په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ووایاست. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ. تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو دا واقعه په سیالکوټ کې مخې ته راغلې ده. د واده په شپه باندې عزتمنو ښځې چې دی یعنې ناوې ښځې چې دی نو د واده په شپه باندې خپل خاوند بې دردۍ سره وژلی دی. هغې عزتمنو په دغه طریقه باندې د واده په شپه باندې عزتمنو ښځې چې دی نو خپل خاوند ته یعنې ګولۍ ورکړې دي. دغه یعنې د زهر ګولۍ ورته ورکړې دي ته په اوبو کې اچولې دي. په دغه طریقه باندې عزتمنو جینۍ چې دی نو خپل خاوند وژلی دی. د هغې نه بعد بیا عزتمنو دغه جینۍ د تېښتې کوشش کولو تښتېدله چې کله چې د کلو خلکو سیکه چې دا خو نن کور ته ناوې راغلې ده دا څنګه په دیوالونو باندې ټوپونه وهي او تښتي. عزتمنو دغه د کلو خلکو بیا دغه ناوې رانیولې ده. پولیسو ته یې واره کړې ده چې عزتمنو دا اخر ولې دی خپل خاوند یعنې وژلو. عزتمنو د دې چې د دې جینۍ د دې نه مخکې بل د ګاونډي خلک سره دی نو په موبایل باندې ګپ شپ لګولو د هغې سره یعنې دا دې جینۍ چې دا خلک سره یعنې واده کړی ویل چې زه به تا سره یعنې واده کوم ته فکر مه کوه د واده په شپه باندې به زه تا ته یعنې راځم. خو مینهوالو هغه شانتې وکړ خو جینۍ عزتمنو په دغې کې ناکامیابه شوه او اوس پولیسو سره دې ته د اخر کومه سزا ورکړه. زموږ د دې ویډیو مقصد عزتمنو دا دی چې هر ځای کې رشته کوئ نو کوشش کوئ راوتنه غوښتنه کوئ چې آیا د جینۍ چېرته بل چا سره سلیم ډیم شته او که نه زموږ ته سره نن زه معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان و چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.